أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب مدا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار ویدی تکرار پڑے تعظیم دا حق بیان محبوبہ کہ ایمان واڑے قربانی شل جانا نزنے کہ ایمان واڑے قربانی شل جانا نزنے دا مدینہ منورے ماہ تابا نزنے او مجنون بنو دا لیلا پا محبت گرفتار کہ خبر شوے وے زما دا دل بر جا نزنے او کدی د خدای دوستی پکار وی په دنیا او عقبا ځان صدقه کړه د نبی آخر زمان ځینې او سعجب خوند به وي عالم د محشر په ورځې چې امتي نارې یې خیجي له دهانه ځینې نو قسم دې سترګې خو به یې وانړوم د سپین رخساره په محشر دا امید لرم له سبحانه ځینې او د کربوغې آقا ته بیا جاړه محمد امینا چې مدینه ته د خدای بوزي له احسان ځینې او چې په ګل بدل کړم ستا د کوڅې خسه چې په ګل بدل کړم ستا د کوڅې خسه ستا په مخ مې مکړه خدای دومره ناکسه او زه چې ستا مهر و وفا ته نظر وکړم په غماز مې قوت زیات شي او په لسه او بې له تانه مې په دواړو کونو نشته د زړه سره در قربان شم فریاد رسه او ستا په مینه د محمد امین کند خوښ دی په قسم تر قبا ښکلي د اطلس درود شریف شوق او محبت سره ووایه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي په جمع و الحمدلله قدردانو ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم شان نه مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه الله کریم جل جلاله فرمایي که چېرته ستاسو پلاران او میندې او بچي او رشته دار اهل و عیال او ستاسو مال او تجارت او ستاسو پیسې او ستاسو کورونه او ماڼۍ او بلډینګونه دا هر څه تاسو ته د الله او د هغه د رسول نه او د جهاد فی سبیل الله نه زیات محبوب نشي او دغه الله او رسول په مقابله کې دا هر څه تاسو غوره وګڼئ او د الله او د هغه رسول او د جهاد فی سبیل الله دغه فریضه شاته وغورځوئ د الله او د هغه د رسول مینه شاته وغورځوئ نو رب العزال فرمایي فتربصوا حتی یأتی الله بامره بیا انتظار د دې خبرې کوي چې الله پاک په تاسو باندې خپل قهر نازل کړي قدردانو نن په ټوله دنیا کې که مسلمانانو تپوس نشتا یا د اسلام په ټوله دنیا کې د نظام आवाज نشتا یا عملاً چرته مونږ وینو نه د هغې شاته صرف دا خبرې دي
چې خلکو سره غم دا دی چې بیا به زمونږ د ژوند دا مزې او دا چرچې چې دي دا به ختم شي او دا مونږ له چې دا مغرب په دې فرسوده نظام کې مونږ له سرونه را کړي دي او مونږ یې په دې کې ککړ کړي یو نو بیا به مغرب زمونږ نه لاس واخلي او یا به زمونږ هغوی به زمونږ خلاف لشکرکشي وکړي نو د هغې په وجه باندې به زمونږ ژوند په مونږ باندې تنګ شي او ګران به شي حالان کې داسې نه ده خو چونکې دا یو سوچ داسې راغلی دی په دې وجه باندې چې کله د الله او رسول مینې مخې ته دا نورې مینې راشي د شریعت تقاضا دا ده چې دغه وروستو دي اول مینه د مدینې منورې د جانان مبارک ده لہذا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام محبت چې دی دا واجب دی او هر بنده مؤمن باندې دا لازم دی چې دی به دا هر څه وروستو کوي او د ټولو نه اول به د الله او د هغه د رسول مینه وي دی به دا هر څه وروستو کوي د جهاد فی سبیل الله دپاره کفارو غوښته ده چې د مؤمنانو نه بس صرف دا جذبه وباسي باقي هغوی نور څه باندې پریشان نه دي هغوی وی چې د مؤمن سره صرف دا دوه جذبې دي چې د کوم الله د هغې ذکر کړی دی چې دته کله دا ټوله دنیا چې دا د الله او د هغه د رسول په مخې ته بالکل یو ذره ښکاره شي چې د دې خواړو څه حیثیت نشته د هغې په وړاندې نو بیا دی یو ناقابل شکست قوت جوړیږي او چې کله دی د جهاد فی سبیل الله کې د الله په لاره کې د شهادت دپاره بیتاب وي او د ده نیت او اراده دا وي که په دې لاره کې الله مرګ راکړي نو د دې نه خو د سعادت او د خوشحالو مرګ بل نشته نو په دې وجه باندې د هغه د قوت چې دی د ناقابل شکست قوت جوړیږي نو کفار راولګېدل او هغې وی د مسلمانانو نه صرف دا دوه جذبې بهر کا چې دا هر څه د خپل محبوب په نوم قربانۍ یو ته دا جذبه بهر کا او یو چې دا د شهادت دپاره جنګېږي بل ته دا جذبه بهر کا نو باقي که منځونه کوي هم پروا نشته که په حج کې 40 او 15 لکه جمع کېږي هم پروا نشته او که ډېر عمرې کوي نو بیا هم پروا نشته همدارنګې که ډېر مرکزونه جوړ کړي او په هغې کې د دین اسلام تبلیغ کوي بیا هم پروا نشته خو چې صرف دا دوه جذبې پکې نه نو چې دا دوه جذبې پکې نه نو بیا به یو نیم عرب نه زیات مسلمانانی خو د یو نیم عرب مسلمانانو په 57 اسلامي ملکونو کې به په یو ملک کې اسلام نافذ نه داسې ده که نه ده هغه یو وطن کوشش کړی دی د اسلام د نفاذ دپاره نو ټوله دنیا وایي مونږ یې تسلیمو نه ځکه یې نه تسلیمو چې هلته د الله قانون نافذ کېږي نو ځکه یې مونږه تسلیمېدو نه څه یو انکاري یو او چې کم داسې دی چې هغه مغرب زده نظام له خپل غاړه ورکړې ده لکه د خپل وطن وګورئ چې دا نظام مکمل طور باندې د اسلام سره ټغره خوري نو په هغې کې هیڅ قسمه تکلیف نشته کفارو ته په دې وجه باندې هغې صرف د دې دوو جذبو او چې کله عزتمندو دا دوه جذبې وښکلې نو بیا اسرائیل دومره یو موټی قوم دی خو لګیا دي په ټوله دنیا باندې حکومت کوي ټوله د دنیا مسلمانان یې د خپلو پنجو د لاندې ګیر کړي دي بیت المقدس د کم وخت نه قبضه دی مسجد اقصا کې د کم وخت نه خپل ناپاک قدمونه یې ښودلي دي که د یو اسلامي ملک هم دا طاقت کېږي چې دوی نه دا تپوس وکړي چې یاره موږ لا د بیت المقدس د دې قبضې موږ جواب کوو وجه څه ده وجه صرف اور صرف دا ده چې دا دوه جذبې ناپید شوې دا ختم شوې نو چې کله دا ختم شوې نو بیا تعداد که ډېر هم سیوا شو خو د کفارو په وړاندې د دې اړو څه حیثیت نشته او چې کله دا جذبې موجود وي نو بیا صرف 315 په میدان باندې او صرف 8 تورې وي ورسره تصور وکړئ چې په جنگ کې اسلحه چې ده ضروري ده ځکه تعداد کمی مخامخ 10 کسه دي دلته 15 دي خو بیا هم سمجھ کې راځي چې زه خیر دی تعداد سیوا دی خو ټوپک هغې سره هم دی ټوپک مونږ سره هم دی خو چې نه تا سره سره په د جنگ کولو دپاره آله نی اسلحه نی نو جنگ کیږي په څه باندې کیږي خو صحابه کرامو دو نه وی چې یا رسول الله د جنگ دپاره اول مونږ لا تلوار برابر کا چې مونږ سره لاس کې تورې خو یې که نه چې حضور مبارکو فرمایل چې بدر میدان سجاو دی صحابه تلل غواړي که نه غواړي صحابه په یو آواز باندې ووی چې یا رسول الله بدر خدا دې مخامخ دی بدر خو نږدې دی ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه سمندرونو باندې ورچو لبیک
کله چې قدردانو دا جذبه وا چې کله دا جذبه وا شپېته کسان د شپېتو زرو مقابله کړې ده خو چې دا جذبه وا چې کله دا جذبه وا عزتمندو صحابه کرامو 1.5 زرو صحابه کرامو د 3 लाख فوج مقابله کړې ده ولې عزتمندو وجه صرف اور صرف داوا چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د عشق او وفا طاقت هغه د مرګ د پاره جنگیدل هغه د خپل وخت سپر پاور ته خطونه لیکل سیدنا خالد ابن ولید چې ځان ته پاغه ټیم کې کم رومیانو سپر پاور وي سپر پاور چې زمونږ سره څوک جنگیدی نشي زمونږ سره وسله دومره ده او زمونږ سره فوج دومره دی او زمونږ سره طاقت دومره دی چې زمونږ د طاقت مقابله نه کیږي نو دی مبارک ورته یو خط ولیکه یو خط ورته ولیکه او خط کې داو چې زه سیدنا خالد ابن ولید من خالد ابن الولید الى رستم و مهران و ملأ الفارس والسلام علی من اتبع الهدى ما بعد فانا ندعوكم الى الاسلام وإذا اسلام طرف ته جرا بلم اسلام تراشا او کنه اسلام ته ناراضي وای نبیتم که انکار کې چې اسلام ته ناراضم فاتل الجزيه عن يد وانتم صاغرون نو بیا به سرټی ټیمنګلا جزیه او ټیکس براله راکې صبر راکې ټیکس براله راکې او کده دینه انکار کې و ان بیتم کده دینه انکار کې فإن معنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر نو بیا وورا کته انکار کې چې نه جزیه او ټیکس هم نه درکوم نو درې مپشن بیا داده درې مپشن بیا داده چې د دین علاوه بل اپشن نشتا چې بیا ما سره د حضور داسې غلامان دي چې دومره مینه تاسو د شراب او د سکلو سره نه کوي او دومره بیتاب تاسو د شراب او د سکلو د پاره نه لکه څومره بیتاب چې موږ د حضور په دین باندې د خپل سر د کټ کولو د پاره نو بس دومره پیغام هم ډیرو دومره پیغام هم ډیرو چې یاره واقعي دی خو د مرګ د پاره دی خو سرونه په خپل تلی کې ښودلې دي او دوی خو د خپل حبیب د دین د پاره خپل سر قربانول هغه سعادت ګڼي او دا عزتمندو کارم د داسې خلکو د عاشق صادق به فرمایل نور څوک تیروستو شیطانان متشرع جدا کړي دی به وړاندې شي د ظلم د ګولۍ د پاره او پرهیزګاران ظلمي د راشي د ډولۍ د پاره چې سینې اونیسي بربنډې د ګولۍ د پاره نور څوک تیروستو شي ځوانان متشرع جدا کړي دی به وړاندې شي د ظلم د ګولۍ د پاره او د آزادې ناوې په مہر کې سرونه غواړي د آزادې ناوې په مہر کې سرونه غواړي مین په دین ظلمي د راشي دی ډولۍ د پاره او جولۍ د ګلو په ظلمو ویش کړه محمد امینا ولاړ په شوق ستا د ګلونو د جولۍ د پاره عزتمندو چې کله هغې دا جذبه ختمه کړه نو تاسو نن وګورئ څومره اسلامي ممالک دي څومره طاقتونه دي ورسره خو د خپل فلسطیني مظلومانو تپوس نشي کولی د هغې دپاره مدد نشي لیږلی د هغې دپاره عسکري او د هغې دپاره مالی مدد نشي لیږلی یریږي د دې خبرې نه چې یاره امریکا به څه وایي حالان کې د امریکې سره به څومره طاقت د اسلام په وړاندې خو د دغې طاقت او څه حیثیت نشته علامه اقبال چلو مونږ مولیان یو زمونږ موره تاسو وایي یاره دا مولیان چې دي دا جذباتي خبرې کوي حقایقو باندې نه کوي حقایق دا دي چې هغې سره داسې میزایل دي او حقایق دا دي چې هغې سره په دې انداز باندې ټیکنالوجي ده په ایمان ووایه هغه ټول ټیکنالوجي او میزایل په افغانستان کې استعمال شوې که استعمال نه شوې هغه د بې سر و سامانه حالت کې شپېتو زرو د اسلام بچو دغه ټولې دنیا دغه طاقتونو او ټیکنالوجي له شکست ورکړو کورې نه کړو عزتمندو دا خو د افسوس خبره خدا ده چې زمونږ او ستاسو چلو مونږ جذباتي خبرې کوو اقبال خو سبق هم په یورپ کې ویلو اقبال خو سبق هم په یورپ کې ویلو اقبال نه تپوس کو چې د مسلمانانو د زوال وجه څه ده آیا دې سره وسله ډېره نشته آیا دې سره افرادی قوت ډېر نشته اقبال فرمائی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں دا مومن چې زوال راغلی دی دا د اسباب وجه نه ده سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کا بے زری سے نہیں اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں اگر جواں ہوں میرے قوم کی جسور و غیور قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا
अगर जहाँ में मेरा जौहर आश्कार हुआ कलंदरे से हुआ है तवनगरी से नहीं। इकबाल फरमाई कमुंगा द कैसर व किसरा द अगी ताकतुन खपोल टुकड़ी टुकड़े रावड़ियो अमुंग द अगी अगर नाकाबिल शिकस्त कुवतुन ल शिकस्त वर कड़ियो और द अगी अगर लकुन फौज द ज़रगुन पौड़ान दे ढेर शवेओ दागे वजह दानवा चे देखो असबाब डीरू दागे वजह दावा चे दागे मखित द इस्लाम ताकतो द हुजूर द इश्क वफा ताकतो। नन ब इसराइल वाले पदे अंदाज बांधे चागी न पनागुज़ीन कैंप गोरी न अस्पताल गोरी न चिकम दे बेगुनाह मुसलमानान माशुमान गोरी न जनाना गोरी चरते चिजड़ो ग्वाड़ी डारे कल तक बम गुरजाई अब सुमरचे आलमी कवानीन दी बराए नाम दागे परवाम न साथी अलान वही मुंग न सातु दागे परवा ममनुआ के म्याई हथियार इस्तेमाल शपौरज इस्तेमाल दागे बावजूद मुसलमानान खामोश दे और खामोशी पखपल ज़ैबान दे खामोशी खुब्याम यौलवे जुरम खुद दे न बान दे जुरम दादे कि खामोशे पर ज़ैबान दे उल्टा लग्या दी और दागी पागे ज़ख्मुन बांधे माल की दुड़ई सोग दरख्सो सुरूर महाफिल ता सो गोरे पर रियाज के पर सऊदी अरब के न दुनिया द टोल नलवे दरख्सो सुरूर महाफिल पर दे टाइप की शोर दी स्ताप लाहौर की शपाड़ा सरोजा चिकम दे से शुरू दी शपाड़ा सरोजा दरख्स व सुरूर व गड़ागान में फलून शुरू दी डमान इजलागान राजी अवगीद मुसलमानानो व शहादतुन बांधे लगिया दे बंगड़े अच्छे वो ये दे बांधे दाद बेहिसे और दस दौर दे कि पमकदस मक इस्लाम चरतदा से दौर न दे कतले चे तुमरा बेहिसी बाई जाल तबा स्ता मुसलमानानो रुनो और द माशुमानो बचो द अगीद अगवाख पे हवा की अलूजी और दल तब लग्यावी दल तब डमान खपल डमतोब न नौजगारीगी मेचुन वाला बदखबिल मेचुन न नौजगारीगी कौम बददे न नौजगारीगी चिवड़का अपना पाकिस्तान बहर शो कन लव समचान सचता कौम बददे मामलात न नौजगारीगी और ए निपाग वख ने तब खबरू न रावाड़े चिजो गोरमा चिजमा पर फ़लस्तीन मुसलमानान बनन सक़यामत तेर शेवी च खबरू न रावाड़े बड़ू मनी पिन जमेन तब पदे बांधी वी च पाकिस्तान बसंग वर्ल्ड कप वर्दर नकीगी गोया की द्वी द वर्ल्ड कप दा खबरू ना दाम दागे मुसलमानानो दागी द खबरू न अहम गणी च दा अहम खबरू न दी ब्रेकिंग न्यूज़ दा दे ब्रेकिंग न्यूज़ दा न दे च इसराइल दुमरा जुल्म कई दे खिलाफ आवाज़ उचत शी ब्रेकिंग न्यूज़ दा दे च वर्ल्ड कप तब पाकिस्तान बिया संग वर्दर नकीगी कदरदान चे दुमर बेहिसी शोरोशी कसम दर तखरम फ़लस्तीनियानो गटले दा अगी खुद मस्जिद अक्सा द पारा द बैतुल मक़दिस द पारा प खुशाले बांधे खपल जानून कुर्बानी अगी खुमाशुमान गुलुन बचो लोतड़े गोरी और ब्याम तो बगारेगी ना चे मुंग तो बदा चे बस मुंग बदे मिशन न रुस्तु कीगू अगी खुद अखपलो बचो पर शहादतुन बांधे टाफियान तकसीमई दा वीडियो गाने बता सुकतली प्लार लग्या दे मौता खुद अखपल बची खुशहाली मनावा नो ब्या खो अगर उड़ू चराशे दा जमात बचिया की कदा दे सालगिरह दा दे वादा दे निकाह शवा दा पैदाइश दे खो इज्जतमंदो मुंग औरेदलिऊ चे संग पर शहादतुन बांधे बद हुजूर गुलामान फखर को कतल मुनो पैमान अगम होमो कतल यो वीडियो के अपलार लग्या दे टोकरे वर सरा दाव पागे की चे गबदे सदी पा अगी की गोले दी ख्वागे और लग्या दिया गोले शिंदी और खल को तवई दा जमा द बची द वादा न दी दा जमा द बची द अक़ीक़ी न दी दा जमा द बची द निकाह न दी दा द पैदाइश न दी बल्कि जमा बची द अल्लाह पलार के शहीदान शिविनी दागी प खुशहाले के ज़दा का कसम दर तखरम अगीला खो अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु सलावर करे दा दे मुजाहिदीन खो जमा जानन मुबारक प हदीसो की सिफतों न कड़ी दी खो गटले खो अगीदा खो बेलल इज्जतमंद टोल उम्मत मुस्लिमा दा कम उम्मत मुस्लिमा चे पदे वक्त के पखपल मामलात के वर डूब दे मुंग बदा सोच कहू चे मुंग बसंग अल्लाह और रसूल ता मुखामख की मुंग पकम अस्तर गो बांधे मुखामख की आया मुंग माने दौर अज निश्ता चिदा मुसलमानान हो या दा मस्जिद अक्सा दा अगीद जमुंग हिस्सम न दी द मस्जिद अक्सा और दा आगे अवलने क़िबले तहफ़्फ़ुज़ खो पटोल मुसलमानानो बांधे फ़र्ज दे अफसोस दाद इज़्ज़तमंदो चे दगी द पारा हिस्सों मैदान ता नाराज़ी और टोल मुकम्मल तौर बांधे बेहिसी दा पाकिस्तान के पदे वक्त के सिर्फ सियासी पदे वक्त के लग्या दी पालवाने शुरू दी पकम टेम के स्ता मजलूमान और मुसलमानान बांधे लग्याऊ अगी पे दबारा न कीमियाई हथियार सहाराने रिपोर्ट में कतो चिदा उस पोरे कम बमबारी शवेदा दा दो एटम बम न ज़्यादा बमबारी शवेदा द सुमरा द दो एटम बम न ज़्यादा बमबारी पदे लग वक्त के प गज़ा बांधे शवेदा
جاپان په کم خار باندې مخکې امریکای بم غورځولی و ایټم د هغې نه زیات وزني او د هغې نه زیاته تباهي چې دا د دې بمونو دا لکه دا کوم چې اوس شوي دي او بیا پکې دا هم لیکلي چې په هغه ټایم کې دومره ترقي چونکې نه وه شوې بمونه دومره خطرناک نه وو چې کم اوس دي او د هغې ښار آبادي هم ډېره زیاته وه د دې ښار آبادي د هغې په نسبت باندې کمه ده د هغې باوجود د مسلمانانو بې حسي وګوره الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي موږ اراده کړې ده چې انشاءالله د دې ظلم خلاف موږ په هر فورم باندې آواز اوچتو او چې څومره زموږ وس وي څومره زموږ طاقت وي موږ به د خپل قوت او طاقت مظاهره کوو الحمدلله څنګه چې تاریخ د هغې نه وړاندې د دې ظلم خلاف آواز اوچت کړی او په 5 تاریخ باندې یعنې سبا نه بله ورځ د اتوار په ورځ باندې د فیض آباد نه والا تر د شارع دستور اسلام آباد پورې یو عظیم شان طوفان الاقصی ملین مارچ دی چې په دې کې به ملک بر نه په لکونو د حضور غلامان راځي د خپل بې حس او بې ضمیره حکومت نه به مطالبه کوي او د دې د غفلت لرې کېدو کوشش به هم کوي چې تاسو د خپلو مظلومانو مدد وکړئ کم از کم دومره مدد خو ورسره وکړئ چې کم زما ماشومان ګلونه بچي په هسپتالونو کې دي او د هغې دپاره دوایانې نشته د هغې دپاره څه د دنیا د نور ژوند د تېرېدو اسباب نشته اوبه قدرې نشته په غذا کې په دې وخت کې بجلي نشته نو چې دا کم شهیدان شوي دي هغې له خو الله ورکړې مرتبې چې دا کم بچ دي یا زخمیان دي د دې مدد آیا امت مسلمه باندې نه دی پکار خو دا وه چې ستا فورس او ستا ټوله جنګي اسلحه د خپلو مسلمانانو وروڼو د حفاظت دپاره استعمال شوې ځکه سرحدونه خو موږ جوړ کړي دي خو چې مسلمان باندې تکلیف راغې خبره ختمه شوه اقبال فرمائی گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے دا خو تا دا وطن جوړ کړی دی چې د دې بارډر نه څوک دی خوا شو نو بیا به په ما باندې حمله به تصور کېږي خو که فلسطین وي نو خیر دی جاړي دی زما د هغې په جاړه او په تکلیف باندې څه اسلام دا مزاج نه دی نه د اسلام نظریه او د اسلام پیغام دا دی اسلام وایي چې په مغرب کې به مسلمان تکلیف کې شو نو مشرق والا به د هغه درد خامخا محسوسوي ځکه عزتمندو موږ به مطالبه کوو د خپل حکومت وخت نه چې دوی د زمونږ د مظلومانو وروڼو سره عسکري مدد هم وکړي او د دوی سره طبي مدد هم وکړي چې هر قسمه مدد د دوی چې دوی راوړاندې شي او اسرائیلو له په صحیح توګه باندې جواب ورکړي او بیا به عالمي دنیا ته هم ښایو چې دا حکمرانان که هر څومره بې حسه شي خو د پاکستان او د عوامو زړونه چې دي دا د خپلو مظلومانو وروڼو سره دي انشاءالله نو موږ به د دې ځای نه روانېږو که خیر وختي او انشاءالله 9 بجې به د کرنل شیر انټرچینج چې هلته نه به زموږ د سوات ملګري را یو کېږي او مردان نه به موږ انشاءالله تعالی د مردان والا سره یو کېږو او د هغه ځای نه به انشاءالله تعالی 11:30 بجو له ځان رسو اسلام آباد ته تاسو ټولو دوستانو نه مې دا خواست دی چې کم از کم دا یوه ورځ د خپلو مظلومانو مسلمانانو دپاره ورکړئ چې چا سره خپل گاډي دي صرف یوه ورځ دا بس مازدیګر ماښام پورې پروګرام دی او ماښام بیا واپسي ده چې چا سره خپل گاډي دی مهرباني دا وکړئ چې هغه د اتوار په ورځ باندې سحر وختي دلته راشئ او چې چا سره گاډي نشته هغې چې کم دی کم از کم چې د بچو د رزق دپاره شپه ورځې ګرځئ د ودونو دپاره یې ګرځئ او پیدا کوئ د دې خپلو مظلومو مسلمانانو دپاره دا انشاءالله دا پیسې ضایع نه دي دا د هغې سره په دغې دغه کې مدد دی او د دې به الله کریم جل جلاله عوضونه درکوي چې کوم ذمه داران دي دلته دې سره رابطه وکړئ خپل نومونه رجسټر کړئ چې د گاډو انتظام وشي او په ټایم باندې موږ د دې ځای نه روان شو او بیا چې کوم دی هغه خپلو مظلومانو وروڼو سره په لکونو مخلوق را جمع شي انشاءالله زما امید دی چې د دې اثر به ضرور په حکومت باندې کېږي الله کریم جل جلاله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي تاسو ټول ملګري دوستان چې څومره دي یو بل له به دعوتونه ورکړئ او هغې ته به ووایه چې دا زموږ ډیوټي ده چې موږ د خپلو مظلومانو دپاره آواز اوچت کړو د دنیا د بجلو دپاره او د ګیسونو دپاره او د اوړو دپاره او د دې ګرانۍ خلاف چې ګورو په دویمه ورځ باندې ولاړ یو ډنډې را سره لاس کې وي روډونه مو بند کړي نو دا د دې مظلومانو مسلمانانو دپاره یو آواز دی که موږ دا توانا او طاقتور آواز نورم مضبوط کو زما امید دی چې الله کریم به په هغې باندې هلته کې د دې اثرات مرتب کړي خدای پاک ته مل و مددگار شه او یا الله کریم جل جلاله ته زموږ نه راضي شه آخره خاتمه په ایمان باندې کا د ایمان د زواله وساته خدای پاک د مظلوم مسلمانانو مدد وکړه او ظالمان د خپل قهر او غضب په څپېړه باندې ووالې کا اسرائیل خدای ته ټکړې ټکړې کا مسلمانانو کې بالخصوص سلاطین اسلام کې خدای اسلامی جذبه حمیت او غیرت پیدا کا او یا الله د دې مظلوم مسلمانانو مدد وکړه یا الله د دې مظلوم مسلمانانو مدد وکړه زموږ ټولو نه راضي شه آخره خاتمه په ایمان کو صلی الله علیه